چې داغي ماخام اذان په ټیم کې رو جماعت نه اوستا خود دنیا چارونه او چټنیانه او غن بلا ټول وړي دي او هغه پتشو بو باندې رو جماعت کینو دا استاد څومره علاقه چې دا الله بټوله په جهنم کې په د دیو جنا زیات خیال بدام ساتي چې چرته څوک په خپل علاقه کې بیچای او پاتې نشي بیرو جماعتی پاتې نشي دا به هم خیال ساتي رویت هلال کمیټي بزان نه جوړوي چې په کراچۍ کې پاس پاسمان کې په پلازو کې ناشتي او په پنځم شپه اعلان وکړ چې میاشت کار نه شو ما ته خلکو دا څه چل دی ما وی خبره دادا ا د پښتو یو شعر دی او یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دی مړ بشم یو غمی په پاکستان کې خو سړی بداغه علاج مو او چې ټول ملک غم دی نو د علاج بد څه شي عزیزانو تاسو ولیدل چې الله رویت هلال کمیټي سره د حکومت پاکستان او سره د عوامو خدای په شرمونو وشو په شرمونو وشو خدا هغه ذلیل او رذیل خلق دی چې هر کال شرمېږي خو دوی په څه نه شرمېږي هر کال شرمېږي او شرمېدل به په څه شرمېږي او ډمه په څه شرمېږي ډمه کټ ډمه ته ډمه وې نه هغه خو شرمېږي نه او ډمه ده نو زمونږ مثال د ډمه شرمېدل به په څه شرمېږي او بیا دا دومره ذلیل خلق چې کال 12 میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبر راشي منځ کې ویرورا حکومت اعلان نه کړي نو څنګه روزونی بیا د مور دویم میړه حکومت نو بس خبره دادا چې ما غشپوي چې والله العظیم چې وځه ملال کې وځه او ما ته یو شی حق کار شي په وردازوالی بمی که دنیا ورانیږي او که ودانیږي او بیا میں ورته وی چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو علم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای چې زما مرګري او ټوله خدای می برخلافي ماته اس پروا نشته عزیزانو په دغه شپه د پیر پشپه باندې سورلس گوان سورلس سورلسو گوانو چې شمدید گواہی وکړه چې مونږ میاشت لیدلې سلور پکې د دې سیول کوارټرو اکسیانان
درې دریګیو شپږ د بنو یو د بل سورلس ګوان اوس که ایمان در کیوی ایمان او غیرت در کیوی ما د سورلسو ګوانو په خوله باندې روجه کړې ده نو روجه کول ډېر لوی کار دی او که د یو سړي ځان ختمېده لوی کار تاسو وایي ګونګیان کېږئ ما تاسو ټول هم دغسې لرې کېږئ والله چې په سترګو مې بدله په سترګو یعنی روجه نیول دومره ګران کار نه دی لکه د یو سړي ځان پانسي کړی دا ډېر ګران کار دی که تاسو پاکستانیانو کی ایمان وی او غیرت در کی وی نو ما د سورلسو کسانو په خوله باندې روجه کړې ده او ششنجج د دو کسانو په گواہی باندې په سړی د 500 حکم کی کنا او 500 کی کنا زوړندې کی کنا مړی کور تراوړي کنا تاسو خود ششنجج نامه بیا او د سوالې کې غیرت درکې او ورشي ججای ته ورته دا فیصله دی غلطه کړی ده د دو کسانو په گواہی دي څنګه سړی مړ شو د څه ورته وایي که تاسو کې ایمان ته خو کچرو ته نږدې ورتېر شه چې سټ به دې د خپو نه مخکې سوځي او خپې به دې د سټ نه مخکې سوځي یو ټکار به یې ستا دا سټ وي او ګیره به دې چولای چولای کې او منډې به وایي ته خو کړه دې ملیانو ته وایي تاسو خو ټټو کوئ ټټ هغه ځای چې د دوه کسانو په ګواهي دی څنګه سړی مړ شو ټټ خوالته وکړه خو پوهېږې چې دلته مې دا د سټ رګ څوک نشي والی نو ځکه دې د ځان نه پړانګ جوړ کو شیخ صاحب تم په کلي کې کښېنې مړه چا لیدلې حقه روجه یې خراب نو خوله کې یې غاښونه نه ږیره یې داسې خولې ته یو هغه ورځ ویلې بله ورځ وپ شو په دې خوله کې مې داسې ویل ورګه چې درته وښیم تا ته چلو خلو دا خو د خسیانو راج دی او د خسیانو ملک دی او د خسیانو دنیا ده زه وایم چې سبا روژه ده ته روژه مه که چې زه تا یو ګنټه ځوړند کم چې ستا عمر یي چې ته بیا ونه وایې چې روژه ده او که روژه نه یو ګنټه دې ځوړندو په دې کابل کې چې حکومت ټیټو او سخت چا ټټ کولې روجه ده روجه عرب دنیا کې وګوره اوقاف منسټري اعلان وکړي چې سبا روجه ده بس روجه ده سبا اختر ده اختر دلته خو هر د ګډې دوی آزاد هر سړي ځان نه د قاضي صاحب او د مفتی صاحب دوی جوړ کړی دی اوس دې رویت هلال والا کې قسم اوس ته ماته وایي شیعاګان پکې دي وابیان پکې دي بریلیان پکې دي دیوبندیان پکې دي اهل حدیث پکې دي دا پنځه واړه څیزونه په مرتبان کې راجمع کړي دي نو د هغوی اتفاق راځي راځي کور مران شه دلته محبت خان جماعت ته راغلي او ملیان خپلو کې ونښتل په پرزونو یو ملا یو څه وي بل ملا بل څه وي بل ملا بل څه په خپلو کې ټسو مار سره جوړ پرزونه شو بیا د بلوچستان حکومت داغي میاشت لیدلې و دې هلال کمیټي سره خبرې وکړې دوی ونه منل زه ګوایم
ما د شپې په 1 بجه ور سره خبرې کړې دي او ما ته ویل چې یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے ما ورتل روزے تو صوبہ سرحد کے لوگ رکھتے اٹکو پار تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہی نہیں اور ٹیلی فون میں بند ما ورتل نو تاسو وای چې الله پاک دې پخبر ګسترګو هغه خلق راند کی چې د 14 کسانو په شهادت د علماء په مخ کې مولانا عبداللطیف صاحب غوندې سړی پکې ناستو چې په صوبه سرحد کې په مولا دنیا کې داغه غوندې عالم وخای صوبه سرحد کې دا ټول مولیان را جمع کړ ټول دا ما غوندې کوڅډب پکې دا ټول را جمع کړي او د مولوی عبداللطیف صاحب غوندې مولا وخای چې 14 گواهان شو ما ورته وکړه مال مولوی صاحب څنګه چل دی مهتل برادره اسمان کې علت یادای او چې علت وی دی یو سړی شهادت هم کافی دی اوس خو 14 سونه تصل ورانه کې ما بیا په تحقیق کول مالدا دل قوم ما ته معلوم یو کس پګو کلیئر کٹ آرڈر دے درویت ہلال کمیٹی تصور په اسلام کی نشتا تصور دا یو ډونګ مچاو کړي حکومت دې د پاره چاغه د اسلام امراوستو رویت هلال کمیټی جوړ دا د اسلام رویت هلال کمیټی زموږ د ویر د پاره جوړ اوس په ایمان وای دی خو وګوره تاسو کې چې مړې وشي څوک یې لمبي دا چا ویل تا ویل چا ویل مولای تم رګمال کړه غوندې نو مولیان دې خوښ نه دي ته خو ګور مولای لمبي کپن ولا سو ګنډي مولا جنازه مولا کی مړ پالان دي چې ورکی دي اے مولا صاحب راشه ویس پارا اوس مولا خدای خبر چې لاندې څنګه سپاری پته نه لګي تاسو په ایمان وایي چې کم سړی غور مولای د رویت هلال کمیټي چیرمن او په پلازا کې ناست یو ټلیفون ورته پروت هغه ته به ته ووایې چې راشه دا زما مړی ولمبه وبه ویلی شئ تصور سرب مولا ته به ته څنګه ووایې چې راشه زما مړی ولمبه دین ترغه پوری دینو چې په زور جماعت کېو په زاړه پوزیو په زاړه ځای کې د ناستیو دین ترغه پوری دین چې څو وخت کې اهل دین پلازو تلاړ لس لس او شل شل چتونو تو ختم التا دین ختم التا دین نه ده ا دنیا شو دنیا او دین متضادین چیزونه دي دا دواړه یو ځای کې نه جمع کیږي دا متضادین تروسه پوری چې دا دین را ټول دی او د حی علی الصلاح حی علی الفلاح आवाज اوري دا د غربت او د غریبای وجه ده
کما میلا پلازو تشوا دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ختم. تاسو خیال را همیشه د پاره خدمت د دین غریبی خېټه کړي اوږي خېټه کړي. تاسو وګورئ مونږ چې طالبان ما نه یادېږي چې مونږ به غرمه یا ماښام په مړه خېټه روټۍ خوړای نه او سړه به مو خوړه او مدرسې ته به تلل. نو خدای مولیان او پوی په خپل دین. اوس چې خبره د تودې روټۍ او د غوړې خوروا ده خپه نشي اوس څوک مولا کېږي نه د سکول ماسټرګۍ ته جوړېږي مولا کېږي نه. قاضی او سلم او صدرا او میبزی او میر زاید مولا جلال دل ولون کے پدے فارغ شداو کی نہ پیدا کی. دا یاد اور میں طالب توے تو دورہ کی وی سکال مال مسلم ثبوت تی ویلے ویلے نا سلم دی ویلے ایو ویل ما ویلی مال دا دواړه چالی کلی ویل مصنف خدا کرا تا پتہ اندازہ کړه یو کتاب زویم او ما ته دام پتہ نشته چې دا کتاب والا سوکو زمولا شو. اوس ما چې کوم کتابونه ویلی دي زدر ته د یو مصنف تاریخ دا سوکو کم زی پیداو کم زی لوی شویو کم زی سبق ویلیو کم زی تتلیو دا گران کار. نو عزیزانو عرض میں داو چھ علم فاتح حکومت مونتا د ونډې اچولو عادت راک ونډه پیژنې ونډه می خدای چې کوي څنګه خپوي نه خو پیژنې ونډه د بوسو د کلو او د بوري او چلا پکې خوند پاره پوندانم واجی کما میخه غوا چې په ونډه عادت شي او په ونډه پیرا پریدل شروع کی هغه میخه بیا بی ونډه یا هغه غوا بی ونډه پیرا پریدي. تاسو د کلو خلک خدا پوهیږي چې بچې مړی کما میخه غوا چې په ونډه پیرا پریدل شروع کی ابه ونډه پای نه را پریدي. عزیزانو د پاکستان حکومت لوی مهرباني دا وکړه چې مونږ مليانې په ونډو عادت دا اوقاف هر وزیر چې جوړیږي هغه کار بلنی سیوا د مليانو ته د ونډو کولو تب مليانو لونډه کې نو هغه ونډو کې یو رؤیت هلال مو یو رؤیت زب څنګه دا هغه رؤیت هلال په خله باندې اعتبار کوم چې پاکستان کې سلور صوبې دي او سلور واړه رونه دي خپل که سندھ دے که پنجاب دے که بلوچستان دے که صوبہ سرحد دے زمونږ دا ایمان دے چې دا ټول رونه دي د یو اولاد آدم دي. ٹھیک ده لیکن کله نه چې رؤیت هلال جوړه ده په تاریخ کې د صوبہ سرحد په شهادت اغي نه روجه کړې ده او نه اختر کړې.
دا سه رؤیت هلال له شرم نه دی پکار دا زمونږه رؤیتې چې پکې ناستي د ددم خدای کور راغی ما ته خو دی وای دوی کنه چې ته د رؤیت هلال کمیټې ممبر شه چې دا خلای ماتوم کنه مونږ ورته ناستي وروغه د ماشکیرونه د جاس ټیکټ ته څوک ټینګې دی شي د کراچۍ د پلازې هغه خو بسکټو ته څوک ټینګې دی شي بیا ټیا ډیا دا چې دا رؤیت هلال کمیټې ممبر ته وایي چې دا ټیا ډیا پکې راځي ته وایي ټیا ډیا